السلام علیکم ملګرو. دا اسد اور نمره دی جی دا هسبند اینڈ وایف دي. سموده مخکې دی په کم عمرۍ کې واده شي او 18 سال د دې هلک عمر هم او د دې جنۍ هم 18 سال عمر چې دی واده کړی په سوشل میډیا باندې یو ډېر غټ مطلب ډېر زیات وایرل چې دی خپلو کې واده کړی دی او دې هلک له پکار و چې عشق یې کړی وی یا مطلب ګرل فرینډ بای فرینډ کلچر دی ختم کو او واده یې وکړو پاکه رشتې جوړه کړه. بیا دی خپل چینل یوټیوب دی به بلاګینګ کولو ښځې خاوند به یو ځای خپل ډیلی روټین شریکولو خو اوس د دې اسد چې کوم دی توبه ویښکلې ده. دی به وایي نن نه پس به ځان سره په ویډیو کې ښځه هم نه راولم نه به خپله خور راولم نه به خپله مور راولم نه به خپله ښځه راولم. اصل کې پاکستان کې دا یو ټرینډ چلي. پاکستان کې که تاسو میکسیمم یوټیوب وګورئ نو خپل ویوز چې کوم دی په خپلو ښځو باندې راولي. ځان ته چینل جوړ کړي ځان سره خپلې ښځې هم ګرځوي او یو ولاګ جوړ کړي خپله ښځه پکې هم راولي خپل خاندان او مطلب دا خلک ګوري هم خلک خوښوي هم ډک کي بایله تاسو ګورئ. نور هم د دنیا دی چې زه نومونه اخلم نو ستړی به شم. دومره د پاکستان یوټیوبر دی چې ځان سره په ویډیوز کې خپلې ښځې راولي خپل کور والا راولي خپل مور راولي خپله خور راولي. نو اوس اسد یو ډېره غټه خبره کړې ده. اسد ویلي دی چې زه دا نه غواړم چې د قیامت پر ورځ ما نه الله پاک مخ واړی ځکه ما یو ذکي اورېدلی دي ما یو بیان اورېدو چې کې 3 کسان داسې دي چې هغوی نه به د قیامت پر ورځ الله پاک خپل مخ اړی. نو هغې کې دا یو کس هم شامل دی چې کم سړی د خپلې ښځې نمایش کوي کم سړی خپله ښځه نورو خلکو له ښیي یا کم سړی بې حیایي پیلاوي نو هغه نه به هم الله پاک د قیامت پر ورځ مخ اړی. او دوه نور چې کم کسان دی کې هغه کس هم دی چې د خپل والدینو نافرماني کوي یا داسې یو جنۍ وي چې هغه ځان نه هلک جوړ کړي وي د هلک غوندې ګرځي د هلک غوندې بازارونو کې ګرځي یا هغه وایي چې بس زه خو ډېر تکړه یم جنۍ وي خو هغه روپ د هلکانو اختیار کړي وي نو هغه جنۍ نه هم الله پاک په د قیامت پر ورځ مخ اړی. نو اسد وایي ما داسې یو بیان واورېدو نو په دې وجه باندې ما دا فیصله وکړه چې نن نه پس په زما ویډیوز کې تاسو ما سره ښځه نه وینئ او نه به زه خپله ښځه الاو کوم چې کیمرې مخې له راشي. زه به بلاګینګ جوړوم دا یو ډېر غټ سټیپ ایستلی دی. دې سټیپ نه نور چې څومره هم د پاکستان یوټیوبرز دي هغوی له هم څه ناسه زده کړه کول پکار دي. اسد خپله ویډیو کې دا هم ویلی دی چې موږ د پیسو ګټلو په لالچ کې ځان د الله پاک نه لرې کړی دی. موږ د پیسو ګټلو په لالچ کې خپل ځانونه د اسلام نه لرې کړي دي او بالکل دا حقیقت هم دی. دې کې هېڅ قسم داسې څه دغه نشته. نو اسد ویلي چې زه به نن نه پس فیملی ولاګینګ کوم خو کې به صرف ما سره خپل ماشوم وي خپل زوی به یې را سره خپله لور به یې را سره نور هېڅوک په ما سره نه زه خپله ښځه کیمرې مخامخ راولم نه به خپله خور راولم نه به خپله مور راولم جی. چې کله دی په کم عمرۍ کې واده شوی نو ډېر زیات وایرل و دې هلک پورې به خلکو خنداګانې هم کولې چا بوله د سپرایټ بوتل وی چا څه مطلب هغه دی چې موږ نه ډسکس کوو خو دی یو ډېر غټ سټیپ ایستلی دی او دا سټیپ نور څومره هم پاکستاني ولاګرز دي پاکستاني یوټیوبرز دي هغوی له هم دا سټیپ مطلب فالو کول پکار دي. پاکستان کې ډېر خلک هم په دې تنقید کوي چې دا یوټیوبرز چې کوم دي دا ولاګرز چې کوم دي د نورو ماشومانو ذهن خرابوي د راتلونکي نسل ذهن خرابوي. سبا به یو بل لږ هم دا ذهن لري چې زه به ډک کي به غونډې ځان سره چې کله واده کوم خپله ښځه به ځان سره ویډیو کې راولم دې ځله به ځم هلته به ځم دغه رنګ دی به هم چا نه چا کاپي کول وایي به م وایي چې زه به د اسد او د اسد غوندې ځان سره خپله ښځه راولم یا به جنکۍ هم دا سوچ کوي چې زه به د نمره غوندې خپل یو یوټیوب چینل جوړوم او خاوند به خپل ویډیوز کې راولم. نو مطلب دا اسلام موږ له نه الاو کوي. اسلام الله پاک چې کوم دی ښځې له په اسلام کې یو ډېر اعلی مقام ورکړی دی یو ډېر غټ مقام یې ورکړی دی یو ډېر په حیا والا ژوند یې ورکړی یو ډېره غټه پردې والا ورکړې ده چې هغې نه هغه بیا روزي نو خامخا دا د اسلام خلاف دی جی. نو په دې ویډیو کې د اپډیټس ډېره زیاته مننه جی. والسلام.